بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نمنګه اسم متمكن شروع کړو. من ویلو د اسم متمكن تعریف كل اسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الاصل. دا هغه اسم ته لګیږي چې په ترکیب کې واقع وي اند بل سره یوځای وي ادم مبني الاصل سره مشابهت نه لري. دا اسم متمکن او د معرب یعنی معرب او اسم متمکن باندې شته اسم معرب او اسم متمکن باندې شته چې دې اخر په عوامل په بدلیدو سره بدلیږي را بدلیږي. عامل د صد وجنا چې د کلمې اخر بدلیږي را بدلیږي. کومه کلمه چې بدلیږي را بدلیږي ته معرب معمول وي او کم حرف چې بدلیږي بدلیږي یا حرکت بدلیږي نه ته اعراب وي. دا حرف یا حرکت چې کوم بدلیږي را بدلیږي په کوم ځای باندې راغلی ایته محل الاعراب وي. بیا موږ دا غوښنه بعد وی چې اسم متمکن په 14 قسمونو باندې او په دې 14 قسمه کې نه قسمه اعراب چلیږي. د یادولو لپاره موږ دا خبره وکړه چې دا موږ په نه ساونو باندې وایو مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف جاری مجرای صحیح جمع مکسر منصرف جمع مؤنث سالم غیر منصرف اسماء سته مکبره. بیا تسنیه درې قسمونه تسنیه اثنان و اثنتان کلا وکلتا یا تسنیه حقیقی تسنیه سوری تسنیه معنوي او پنځم او شپږم نمبر څه باندې موږ جمع مذکر سالم اولو 20 تا 90. بیا اسم مقصور غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم اسم منقوص او جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم. موږ وی چې په دې کې نه قسمه اعراب چلیږي په 14 قسمونو کې. په دې کې موږ بیا ویلو چې اعراب د درې تقسیمونه دي. اعراب یو بالحرف ته یو بالحرکت ته. اعراب بالحرکت دي ته وایي چې هغه کوم څه چې بدلیږي را بدلیږي هغه ضمه فتحه کسره او سکون سره دي. او دویم نمبر اعراب بالحرف هغه چې بدلیږي را بدلیدونکي څه کوم دی او واو الف یا نون اعرابي وي. دا غینه بعد موږ دا ویلو چې د اعراب دویم تقسیم هغه د لفظي تقديري محلي. لفظي دي ته وایي چې معرب کلمې په اخر کم تبدیلی راغلي یا متخکری. اعراب تقديري چې د معرب په اخر کم تبدیلی راغلي هغه متخکری نه. او اعراب محلي دي ته چې په مبني کلمه په اخر کې کوم تبدیلی منل شوی دی بګی نه اصل منل شي چې دغه د تبدیلی شوی ده. اځي مطلب دا چې بدی په معنی چې اسم معرب راغی نو خامخا اعراب په لفظي تقدیر راتلل. موږ وی چې دې سره موږ دا او یو اعراب حقيقي او حکمي. اعراب حقيقي دي ته وي چې هغه کې د هر حالت لپاره جدا جدا اعرابي او اعراب حکمي دي ته وي چې په دې کې یو حالت د بل حالت تابع وي. نو د دې نه موږ ته درې چې اعراب نو موږ اخلو او د هر صف نو موږ اخلو نو په دې کې به اعراب د درې وړ قسمونه موږ جاری کوو. څنګه اعراب بالحرکت لفظي حقيقي اعراب بالحرکت لفظي حکمي اعراب بالحرف لفظي حقيقي اعراب بالحرف لفظي حکمي دا اعراب بالحرکت تقديري حقيقي اعراب بالحرکت تقديري حکمي دا د نمونه دي. نو بیا موږ ویل چې اصناف موږ شروع کوو. اصناف کې اولنې صنف چې هغه اعراب بالحرکت لفظي حقيقي دي. اعراب بالحرکت لفظي دي او حقيقي دي. د دې تفصیل چې حالت رفع په ضمه لفظي سره حالت نسبی په فتح لفظي سره او حالت جری په کسر لفظي سره. دا قسم اعراب خاص ته مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف جاری مجرای صحیح جو مکسر منصرف صحیح سره. مفرد منصرف صحیح مفرد به لګیږي چې تسنیه او جمع نه منصرف چې غیر منصرف نه صحیح وي. د نحویانو په معنی صحیح کلمې ته چې په اخر کې حرف علت راغلی وي لکه زیدونی مثال ده. مفرد منصرف جاری مجرای صحیح ایت لګیږي چې مفرد به تسنیه جمع نه منصرف غیر منصرف نه وي او جاری مجرای صحیح دي ته وي چې کلمې په اخر کې حرف علت راغلی خو ما قبل ته ساکن وي لکه دلون او زبیون. او موږ ویلو چې مشدد حرف چې کله کلمې په اخر کې و مشدد یا مشدد راشي نو دا هم جاری مجرای صحیح وي. دریم نمبر موږ ویلو جمع مکسر منصرف صحیح چې د وای ګودم پکې مات شوی او منصرف غیر منصرف دی صحیح په اخر کې علت نه لکه رجال. د دریوانو مثال على رفیع کې جاءني زیدون ودلون وزبيون ورجال او على نسبی مثال رأيت زیدا ودلون وزبيا ورجالا او دا حالت جری مثال مررت بزيدين ودلوين وزبين ورجال. الصنف الثاني اعراب بالحركات لفظي حکمی سو هغه شان دی خو یو حالت بغیر بل تابع دی. د دې حالت رفع ضمه لفظي سره او حالت نسبی او جری دوه په کسره لفظي سره.
دا قسم اعراب خاص کر جمع مؤنث سالم سره جمع مؤنث سالم هغه ته ویل کېږي چې ای باخره کې الف او تا زائد راغلي برابر خبره ده که مفرد مذکر وي او که مؤنث وي چې باخره کې الف او تا زائد راغلي وي دا جمع مؤنث سالم دی د دې اعراب په حالت رفع کې دا ضمه لازم مثال جاءني مسلمات رايت مسلمات مررت بمسلمات او یا هن مسلمات رايت مسلمات مررت بمسلمات بیا دریم نمبر صرف موږ ویلو الصرف الثالث اعراب بالحرکت لفظي حکمي درې اعراب په حالت رفع کې ضمه لفظي سره حال نسبي او جديد باندې په فتح لفظي سره دا قسم اعراب خاص سره غیر منصرف سره غیر منصرف هر هغه اسم دی ویل کېږي چې په دې کې د اسباب منصف نه دوه سببونه یا یو د سبب چې مقام د دوه سببین دا به راغلي او د دې اعراب مثال حالت رفعي جاءني عمر او حالت نسبي او جديد باندې مثال رايت عمر ومررت بعمر په دې کې موږ حالت رفعي ویل دي نو حالت رفعي مطلب دا دی چې لکه په دې کې با اتو مرفوعات کې بس څه واقع کېږي او حالت نسبی په بار منصوبات او حالت جری وګوره دا کچا ځان مخکې نوٹ کړي نو دا یې بعض شپږ منټه کې تقریبا وشو په 100 منټه کومه څه سیکنډ ما دعا ویلا او نور دا په شپږ منټه کې نه شپږ منټه سبق دی چې شپږ منټه تاسو په شپږ ورځ کې نه زوته وي کنه تاسو ځان هم دوه کور کوی خپل مور پلالم دوه کور کوی مالم دوه کرا کوی الله لم دوه کور کوی دا یاد شي ور دې په فائدې صحیح چې تا دا اسم متمکن یاد کو کنه د ته پوه شې چې تعالی کده قران مجید نیمه خبري حل کړي نیم کار تا ختم کړه ځکه په قران مجید کې چې څومره حروف دي په عربی کې چې څومره الفاظ دي دا شان په حدیث مبارک کې چې څومره الفاظ دي پای کې د فعل نظیر اسم استعمالي دي ټول نظر ته اسم استعمالي نو چې د اسم متمکن د شپږ قسمونه دي یاد کړل نو ته پوه شې چې تا کار ختم کړه دی ځکه چې بدی کې بتا دا پته ولګي چې دا مرفوع دی که منصوب دی که مجرور دی نه دا مرفوعات اته مرفوعات بار منصوبات دو مجرورات توابع دا به ان شاء الله ته پدې کې او پیژنې یا صرف دغه یو خبره پاتې شي چې عامل سره نو عامل به ان شاء الله تاسو ضرورت دي کوی او چې دا تاسو ته پدې کړئ چې دا په مرفوع پر رفع حالت کې یا په نسب کې یا لکه ته ګوره دا چې رندم تاسو ته درې مسبار شروع کوم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض نو ګوره تا کومه اجرا کړی لکه نه کړی الرسل ته ګوره تلك خو امي سم ده په اسم غیر متمکن دی پرې کې زموږ اجرا نه ده الرسل دا ګوره دا اسم متمکن په اقسام کوم یو قسم دی رسول ها رسول دغه رسولان ورواله ورکړه موږ کیته څه شری مفرد ده رسول مفرد ده ها رسول مفرد ده رسول جمع ده نه کومه جمع ده جمع مکسر منصرف جمع مکسر منصرف جمع مکسر منصرف سوري کې 100 نمبر اعراب جاری کیږي الصنف الاول الصنف الاول او دا تلك الرسل دا په حالت رفعي کې دی که په نسبي کې دی که په جري کې دی حالت رفعي کې ذکر دی حالت رفعي بس سره راځي اوس په دا خبره به رسول دی چې دا دې ذکر لګنه چې دا په حالت رفعي کې دی او د حالت نو اوس په بیا ته دا خبره اسانه چې دا په حالت رفعي کې ولې دی نو اوس ته دا خبره وکړي چې په اتو مرفوعاتو کې څه شی واقع دی په اتو مرفوعاتو کې اوس هغه څه شی دی دا چې کله تا مرفوعات ویل بری پسې چې متمکن ختم کړي راکړه سره منصرف غیر منصرف ختم کړي بیا پسې مرفوعات راځي دوی کې به ته وې چې دا مبتدا واقع کیږي جزء کا مرفوع دی وسلکه دا په حالت رفعي کې ولې دی په حالت رفعي کې ولې دی مطلب یعنی دا مرفوع ول دی دا بری کې عامل څه دی نه بیا په عواملو کې دې ځکه چې دا حروف عامله اسماء عامله افعال عامله عوامل لفظي عوامل معنوي تاسو پروس کول ټول ذکر کړی دي تلك الرسل فضلنا فعل بری کې موږ اجرا نه کوو بعضهم على بعض بعضا څه شی دی اسم متمکن په اقسامو کې ذروه مفرد ده منصرف ده صحیح ده په کوم حالت کې ده حالت نسبی کولې ده چې په منصوباتو کې یو څه وځ په منصوباتو کې څه جوړيږي مفعول به جوړيږي ته ان شاء الله بیا على بعض وایا على بعض مفرد منصرف ده په کوم حالت کې ده حالت کته ویل چې مفرد منصرف حالت جری په بس سره بعضهم على بعض منهم من كلم الله ويا سجله نورما مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف صحیح تعریف پر الله کو لګوي مفرد منصرف صحیح څه ته وایي مفرد به تسنیه جمع نه وي منصرف به غیر منصرف او صحیح وي د نحویانو په معنی صحیح څه ته وایي د
الله باخره کې حرف علت راغله ده او دا په کوم حالت کې ده حالت رفع کې ولې ده چې دا په مرفوعات کې فاعل واقع کې کلم فعل او لفظ الله ولا فاعل منهم من كلم الله ورفع بعضهم جزء فوق بعض فوق درجات وایا الصنف نا الصنف ثانو لو اسم متمكن باقسام کو بول وره د اسم متمكن باقسام کو ہے کہ درجات درجات جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم څه ته وایي دا اوس مرفوع ده که منصوب ده که مجرور ده ورفع بعضهم فوق بعض درجات څنګه ده ورفع بعضهم درجات دا په کومه حالت کې ده حالت جری کې نه ده په حالت جری کو ګوره اسانه خبره ده نور کنه څه نشي پیژندل نو حالت جری خدا ده چې مکه به مضاف راغلی مکه به حرف جر راغلی نو درجات نه مکه حرف جر شته او په دې معنی مکه دا شته مضاف شته نشته چې نشته نو دا په حالت نسبی کې وي پس کې وي اوس په حالت نسبی کې او په دې باندې کسره راغله نو موږ وایو چې په جمع مؤنث سالم کې حالت نسبی تابع تسوي اوس دا یو ټکی به موږ دې شوې هر یو چې راشي چې موږ به ګورو لاول دیتا چې اسم متمکن په اقسامو کې سره بیا موږ وایو چې مرفوع ده که منصوب ده که مجرور ده صحیح ده ځان په کوی مرفوع ده منصوب ده مجرور ده مرفوع ده په کسره سره ده په فتحه سره ده په ضمه سره ده مجرور ده په کسره سره ده په فتحه سره ده لفظا ده که تقدیرا ده لغوز ګوره درجات ما وی کړه درجات ته بدل شوې مې منصوب بالکسره لفظا منصوب بالكسره لفظا صحیح شولا منصوب بالكسره اوس مقبل دغه واتینا عیسی ابن مریم وا مفرد منصرف صحیح دا مریم دا غیر منصرف دا مو واتینا عیسی ابن مریم البینات جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم مرفوع ده که منصوب ده که مجرور ده اوس ما تاسو مخ څه خبر وکړه واتینا عیسی ابن مریم البینات نه کنه واتینا عیسی ابن مریم من ورکړو عیسی علی السلام د چوزوی د مریم دی سیل ورکړو البینات نو ځینې مخ مضاف نشته مې مخ مضاف شته نشته مضاف نشته او مجرور حرف جر د مخ شته نشته نو چې دواړه نشته نو دا مجروري سبا دا منصوب بالفتحه له بالكسره منصوب بالكسره لفظا الګه پوه شو دې معنی منصوب بالكسره وذا منصوب بالكسره ولې لکه چې حالت نسبی تابع ده سره حالت نسبی تابع ده او دا کم صنف دی چې بلې حالت جری تابع ده نسبی وي الصنف الثاني واتینا عیسی ابن مریم البینات وأيدناه بروح القدس روح وایا مفرد منصرف فزورا مفرد منصرف صحیح وذا مفرد منصرف صحیح ده مجرور ده مفتوح ده مجرور ده منصوب ده منصوب ده مجرور ده بالفتح ده که بالکسره ده که بالضمه ده مجرور بالکسره تاسو تخکاری که نخکاری نو مجرور بالکسره لفظا مجرور بالکسره لفظا واښوي او وسه مفرد منصرف صحیح ګوره اوس څه خبره شو چې موږ بل اول یو ټکی زموږ په اجرا کې څه تاسو کې نوم بل اول دي ته ګورو چې اسم متمکن په اقسامو کې یا مرفوع ده منصوب ده مجرور ده ما ته فکر ده مرفوع ده منصوب ده مجرور ده بیا موږ دا ګورو چې دا مجرور ده نو په کسره سره ده په فتحه سره ده مرفوع ده په ضمه سره ده په فتحه سره ده په واو سره ده په الف سره ده په یا سره ده دا وایي بیا په دریم نمبر ټکی وګورم وایو چې دا لفظا ده او که تقدیرا ده صحیح شولا او څلورم نمبر په بګمنګ بیا د دې اسم متمکن کې چې کم نوم ده هغه نوم به اخلو اسم متمکن کې چې کم نوم ده هغه نوم به اخلو خو شو به باندې لکه وأيدناه بروح القدس زما نو سم القدس نا مجرور بالكسره لفظا مفرد منصرف صحيح صحيح ولا وأيدناه بروح القدس بیا بسره اخوا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات نزوى البينات
البينات مرفوع منصوب مجرور بينات ده بينات مرفوع بالضمه لفظا جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم او كم قسم اعراب بقى تيجي الصنف الثاني وآتينا عيسى كم ولو شاء الله ما مما ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو واذكر ده من قبل ده فعلون دي لفعلون إجراء نكو من قاس تبقى قبل اسم بقولوا ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله ولو شاء الله قال الله جمكوشو ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم واحد مفرد منصرف صحیح او مجرور ہے کا مرفوع ہے کا منصوب ہے مرفوع بضمہ لفظا یلګه پوه شو به باندې د څه تاسو اجرا کوی په مخه باندې په مخه کتاب تاسو ګورئ د ماخای مال الله نو دا وګورئ چې دا په اصناف کې څه شی متمکن په اقسام کې شی مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے چې صرف تاسو ټیپ تاسو کو چې دا مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے بیا په روستو چې په دیم ټیپ کې به منګه دای ځکو چې مرفوعات څه ته وي منصوبات څه ته وي مجرورات څه ته وي نه به ځکه بیا په دریم کې بداته ځکه چې لکه دا مرفوع ولې لري په حالت رفع کې ولې لري په حالت نسبی کې ولې لري په حالت جری کې ولې لري چې د قدرې خبرې دي د قدرې کو ته پوښتنه نه وایي راکړی دا مدای لا ولنه راغله لا ولنه چې دا دی نو یاد کړئ مو تمکن کنه اخوا وخت ځان د خپل سر دی ول راوچ کړه ته ته نه دی بیا څنګه چې دا شیطان نه لري نو درې سيزونه دي مرفوع ده منصوب ده مجرور ده ولې ده او په دې حالت کې د صد وجه نه انسان خبره وې دا قدرې خبرې دي ځکه قرآن عالم کی تقدت علی بدرزی حدیث را عالم کی تقدت درجی با ان شاء الله فقر الگ دی چې د عربی نومي کتاب ده کنه عربی بس تا ته بدا سونه تا ته بیا طالب درزی چې لکه مهنت وکړي کنه نو ګوره درې اصناف مونږ وینو نن څلورم الصنف مونږ وایو نو ماته ګوره ماته الصنف الرابع د دې اولنی درې چې نو دا اعراب بالحرکت دا سو اعراب بالحرکت څه نه پیژنم زما فتحه کسره سره وي او اعراب بالحرف پس سره وي نو واستدید انا اقوا اعراب بالحرف شروع کیږي څه شروع کیږي او لکه څنګه چې ګوره دې اسانه بالکل یاد ول طریقه دا راکنه چې څنګه اولنی درې صنفونه کې مونږ وي اعراب بالحرکت لفظي حقيقي کنه بلې درې وړو کې دا وکنه بدلنه کوي اعراب بالحرف لفظي اعراب بالحرف څنګه چې په صنف الاول کې اعراب بالحرکت لفظي حقيقي او په دویم او په دریم کې اعراب بالحرکت لفظي حکمي وکنه دغه شانتي پدې کې دا چې په اول کې اعراب بالحرف لفظي حقيقي او په ورسونی کې اعراب بالحرف لفظي حکمي دی وشوي واستدا کړه دا وی چې الصنف الرابع کې اعراب بالحرف لفظي حقيقي دی نو کته زما په طریقه باندې پوي نو ته ویل شي چې اعراب بالحرف څه ته وایي واو الف یا سره وي او لفظي څه ته وایي او حقيقي څه ته وایي نو ګوره چې دا اعراب بالحرف لفظي حقيقي ته وي کنه دا د خپل باندې راځي شول چې د حالت رفعي به په واو لفظي سره وي حالت نسبي به په الف لفظي سره وي او حالت جري به په یا لفظي سره دا قاعده دا قسم اعراب خاصه د اسماء سته مکبره سره ماته وګورئ وس دا قسم اعراب خاصه د سره اسماء سته مکبره اسماء خو تاسو پیژنئ اسم شمه او سته شپږ ته وایي دا شپږ اسمونه دي پای کې دا اعراب جاری کیږي لکه چې تا دا شپږ اسمونه ولیدل کنه نو ته به دې بیا سوچ نه کې وته به چې په دې کې با دا اسماء سته مکبره الصنف الرابع به کې شریږي خو کله چې کله دې لپاره شرایط دي شپږ اسمونه دي اسماء سته مکبره ابون اخون حمون هانون فمون او بذومال کدو ابون پلارته وي اخون روړته وي حمون دا چرنده لیور ته وي او هانون شرمګا ته وي فمون خلیته وي او ذومال کدو خاون ته وي دا قسم اعراب خاص د اسماء سته مکبره اسماء سته مکبره کم دي ابون اخون حمون هانون فمون او ذومال کې ذو وذری اعراب د پارا سلور شرایط دي
د دې اعراب لپاره لکه ما ته وګورئ تاسو لیکل به وروستو کوي کنه نه لیکل به وروستو کوي ځان پوه کوي اوس ګور تاسو لیکل کوي کنه نو زه یو خبره 3 پیری وکما سلور پیری وکما کله دي سوشي یو خبره زمانہ ګډ وډ شي زه په دوه پیری سي کما په درې مې سي کما نو تاسو په لیکلو کې بیا اخوا دی واګي گئی نو لیکل څه په اخري په 3 منټه کې وکاو اقا صرف لیکل نور ځان پوه کوي اسماء سته مکبره شپږ اسمونه دي کم دي ابون اخون حمون حانون فمون او بدو مالک کې دو دا شپږ اسماء سته مکبره دي د دې اسماء سته مکبره ته اعراب نه کوم اعراب چې حالت رفعی په واو لفظ سره وي او حالت نسبی په الف لفظ سره وي او حالت جری په یا لفظ سره وي دا اعراب به حلوي چې کله په دې کې سلور شرایط موجود وي سو شرایط پکې وي سلور شرایط وي نمبر 1 شرط دا چې دا اسماء به مکبر وي مصغر بنوي دا اسماء به مکبر وي مصغر بنوي که مصغر شو نو دې دا د ابون نه بس جوړ شي ابین او دا اخو نه بس جوړ شي اخین پوه نو چې ابین شو نو دا وس د اسم متمکن په اقسامو کې څه شو ابین جاري مجرای سي وګوره یا راغله یا مشدد راغله نه پاکرږي نو چې کله د دې د اسماء مکبر نو بلکې مصغر نو بیا به کوم قسم اعراب چلیږي حضور وا الصنف الاول سبب کې چلیږي نو اولنې شرط دا چې دا اسماء با مکبر وي مکبر معنی پیژنې کنه چې تصغیر مې نه بیان کړی شوی که تصغیر کې راغلل نو بیا به کوم اعراب په کې چلیږي ویم شرط دا چې دا اسماء سته مکبره به مفرد وي سببي مفرد وي یعنی تثنیه او جمع به نه وي کدا اسماء سته مکبره تثنیه وا یا جمع وا جو که تثنیه وجود تثنیه اعراب په کې چلیږي اسم الخامس وسول او که جمع وجود جمع اعراب په کې چلیږي پوه شو مې معنی ها دریم شرط دا چې دا اسماء سته مکبره به مضاف وي اسماء سته مکبره به که مضاف نه نو څنګه وای ابون اخون حمون فمون د دې مهم کړه نو دایګه بیا هم الصنف الاول دا مفرد منصرف صحیح شو وسو څه شو مفرد منصرف صحیح شو نو پرېګه بیا مفرد منصرف صحیح والا 1 نمبر اعراب چلیږي او څلورم نمبر شرط دا چې دا اسماء سته مکبره به مضاف وي خو یا د متکلم طرف ته مضاف نه وي یا د متکلم طرف ته مضاف که یا د متکلم طرف ته مضاف نو لکه ابون بسشي ابي اخون بسشي اخي او حمون بسشي حمي نو بدی جو بیا الصنف الثامن والا اعراب چلیږي الصنف الثامن والا اسم منقوص والا اعراب کې چلیږي سو کې چلیږي اسم منقوص اسم مقصور والا اسم مقصور والا اعراب کې چلیږي غیر جو مذکر سالم مضاف یا متکلم ہے اس میں یعنی الصنف السابع په کې چلیږي واش به معنی ها ورې وسد شو زمون سره اعراب الصنف الرابع اعراب بالعرف لفظي حقيقي نوميده سنوميده اعراب بالعرف لفظي حقيقي تفسير دالة حالت رفعی په واو لفظي سره حالت نسبی په الف لفظي سره او حالت جری په یا لفظي سره دا قسم اعراب خاص سره اسماء سته مکبره سره اسماء سته مکبره د شپږ اسمونه دي ابون اخون حمون همون فنون افمون او ذمال کړو وس دا چې دا قسم اعراب د دې لپاره څلور شرایط دي نمبر دي پوه شئ تاسو به معنی ها نو دې اسماء سته مکبره دا اعراب بکلوي دا اعراب څه مطلب دی چې دا ضمه په دا رفعی په واو لفظ سره او حالت نسبی په الف لفظ سره او حالت جری په کسره لفظ سره دا اعراب به حلوي چې کله بدی کې څلور شرایط وي کله بدی کې څو شرایط وي څلور شرایط کم دي چې دا مصغر به نه وي مکبر به وي که مصغر نو څو اعراب به چلیږي اول الصنف الاول او دویم نمبر چې دا اسماء سته مکبره به مفرد وي تثنیه او جمع بنوي که تثنیه او تثنیه اعراب په کې چلیږي او که جمع او جمع اعراب په کې چلیږي سره دریم نمبر شرط چې دا اسماء سته مکبره به مضاف وي که مضاف نه نو بیا په کوم سره الصنف الاول له او څلورم نمبر شرط چې دا اسماء سته مکبره به مضاف وي خو یا د متکلم ته به مضاف نه وي که یا د متکلم طرف ته مضاف شو نو بیا په کوم اعراب چلیږي الصنف السابع پوه شئ مې معنی اوس وګورئ دې کتاب ته دا لونه وایي الرابع سلورم اعراب ان يكون الرفع بالواو چې د حالت رفعی په واو سره وي په واو لفظي سره والنصب بالالف او حالت نسبی په بس سره وي
فالف لفظ سره او والجر بالجاي او حالت جریمه بس سره وي بیا سره وي ويختص او خاص کله شوی دا اعراب کوم اعرابو دا څه مطلب دی چې على رفعی په واو لفظ سره او لفظ په یا لفظ سره بالاسماء السته پشپغو اسماء سره پشو اسماء سره پشپغو اسماء سره شپږ اسماء کم دي ابون اخون عمون او پدې کې راي اخون بازل کې اخون وو ابون بازل کې ابوون وو حمون بازل کې حمون وو او هن بازل کې هنون وو خلاف قياس دا چې نه دا واو حذف کړل شو او په دې په عوض کې په اوله کې پار اول شو او دا دغه خلاف قياس د غاضب شو تنوین پدې بل ارب باندې راغی نو دا ابوون ابون جوړ شو دا اخون اخون جوړ شو واښوي یا ابوون دې کنه ابوونه دا به کوم تاسو لول شي ابوون و مضارع د ما قبل لري مفتوح ده و بل سبب کا ابان چو به ابن و ابون واښوي دا به کوم چلولې یلګه واښوي دې معنی ها ها او دا اسماء سره مشبق اسماء سره خاص ته وکلا یو شرط ولای مکبرتن چې دا بسوي مکبر بوي که مصغر نو بیا به کوم اعراب چلیږي اصل الاول دا به یادوي ګورې وموحدتن چې دا اسماء سته مکبرت ویم شرط دا چې دا بسوي نه موحد معنی سره چې واحد بوي واحد بوي سبوي تثنیه او جمع بنوي که تثنیه او جمع نو بیا که تثنیه نو تثنیه ولا اعراب او که جمع مضافتن او دا بسوي مضاف انده دریم شته که مضاف نه نو بیا بغه اصل الاول چلیږي سو بچلیږي او الى غیر یا المتکلم مضاف وي خو یا د متکلم ته مضاف نه وي که یا د متکلم طرف ته مضاف وا نو بیا با اصل کو صاحب به چلیږي یلګه تاسو پوه شئ به معنی ها وهي او وز دې چې لکه کله به دا څلور شرطونه وي لکه مکبر هم وي واحد هم وي مضاف هم وي یا د متکلم ته مضاف نه وي نو هغه لپاره مثال وهي اخوک معنی ستا ورور ابوکا ستا پلار هنوکا هنون شا شرمګا ته ویل کېږي حرم او ستا شرمګا وحموکه او ستا لیور نو لیور خو د سړو نه کړه لیور د سړو نه خزو نه دی ونه حموکه ویل حموکه نه ویل نور کې ککو وی بری کې وفوکه او ستا خلا د څه ده کنه دا فمون نه فمون بازل کې فوهن فمون بازل کې زو واو خلاف قياس له شو ها په میم سره بل شي دا فمون ته جوړ شوی دی څه دی جوړ شوی دی فمون او چې کله د دې اضافه تو شي دی فمون نو بیا غ میم چې دا په خپل اصل معنی نه هغه واو پکې راځي نو فوکا ویلېږي اصل کې سره فمون بازل کې سو فوهن ها چې نه دا پرېږي په واو سره بل شي دا او واو کې خلاف قياس شوی دی عذاب شوی دی نو فمون ته جوړ شوی دی او چې کله درې اضافت کی کنه اضافتو چې اضافت کیږي نو بیا په څه چل کې دا میم په پکې نه راولي بلکې واو په پکې راولي سبب پکې راولي وذومان نو وذومان کې تقول لك تبع جاءني اخوك دا په کوم حالت کې په حالت رفع کې رايت اخاك په کوم حالت کې او مررت باخيك او دا په کوم حالت کې وقدر بواقي او دا څنګه دانو اوس قران مجید کې تماده د اسماء سته مکبره ته توخیا چې دا استعمال شوی دي حافظان یې تاسو وای ابوکا اخوکا حموکا بنوکا دا چتا قرآن مجید کی استعمال شوی نه دي ذو مالین فزور وای هارون اخی دا اوس غلط ته ولی ځکه چې اخی دا مضاف ته یا د متکلم طرف ته نه بنه چې یا متکلم طرف قال اني انا اخوك دا نه بل وای اذ قال ابراهيم لابيه فكم حالت کې ده په حالت جری کې ده هم بل وای اباه په قرآن مجید کې نشته اباهم وجاءوا اباهم عشاء يبكون نور وای شابه قالوا يا ابانا انا لم مكه مکه و شابه ډېر شي استعمال په کومه کې والى مدين اخاهم شعيبا اخاهم على النسبه کې بوله وجه ابي
دم سینا ابي یا د متکلم طرف ته مضاف ته ځان دی وجو ابيكم مقبل چې دې چې دا سلور شرطونه بګي مکبر وي مصغر نه وي او واحد وي تسنیه جمع نه وي مضاف غیر مضاف نه وي او یا د متکلم طرف ته مضاف نه دا بیا چی پنځم نمبر صرف ته اعراب نو ملي اعراب بالحرف لفظي حکمي ما تخيل له اعراب بالحركات لفظي حکمي اعراب بالحركات لفظي حکمي دا نوم دی تفسیر دا دی حالت رفعی په واو لفظي سره او حالت نسبی او جری باندې په الف لفظي سره حالت رفعی پس سره په واو لفظي سره او حالت نسبی او جری باندې دا قسمه اعراب خاصه تثنیه او ملحقات تثنیه سره تثنیه چې په دوه باندې دلالت کوي او ملحقات تثنیه چې تثنیه نه وي خو د تثنیه په معنا باندې لکه اثنان اثنتان او کلا وکیل دا د ملحقات تثنیه وي ما دا وګورئ تاسو دیتا ملحقات تثنیه څه ته وایي ملحقات تثنیه چې هغه کلا وکیل دا او اثنان اثنتان ته ملحقات تثنیه وایي د تثنیه درې قسمونه دي یو ته ویل کېږي تثنیه حقیقي یو ته تثنیه صوري یو ته تثنیه معنوي تثنیه حقیقي صوري او بل څه معنوي تثنیه حقیقي دي ته چې پای کې درې خبرې وي درې خبرې پکې څو خبرې پکې نمبر 1 صورت ته تثنیه وي صورت شکل د تثنیه وي صورت د تثنیه مطلب دا دی چې په اخره کې الف او نون راغلي یا او نون پکې راغلي صورت د تثنیه وي نمبر 1 شرط سره صورت د تثنیه وي دویم دا معنی د تثنیه وي معنی د تثنیه وي او دریم دا چې د دقه تثنیه مفرد هم د دقه ماده ناراضي مفرد هم د دقه ماده نه راضي نو دا تثنیه حقیقي ده او تثنیه حقیقي کې څو خبرې دي نمبر 1 صورت په د تثنیه وي معنی په د تثنیه وي دریم او د دقه نه به مفرد راځي پوه شئ لکه ګوره رجل رجلان نو رجلان دا صورت د تثنیه ده کنه ده الف او نون په اخر کې راغله کنه او په دوه باندې دلالت کوي کنه کوي او واحد د دې وزن موجود ده کنه رجل رجلان مسلمان تثنیه کې ده کنه نه ها پوه شئ معنی نمبر 2 تثنیه صوری تثنیه صوری دي ته وایي چې صرف صورت د جمع دا صورت د تثنیه وي صرف صورت د تثنیه وي صرف صورت د تثنیه وي او معنی بګی دا تثنیه پرتوي خو واحد ناراضي واحد په دغه وزن باندې لکه اثنان او اثنتان اثنان او اثنتان ته وګورئ د دې صورت د تثنیه ده کنه نه دې صورت نه زنه خبريال دي او صورت څه مطلب ده په اخره کې الف او نون راغلي یا او نون راغلي په دې پوه شئ او صورت د تثنیه ده معنی د تثنیه په دوه باندې دلالت کوي کنه تثنیه په دوه دلالت کوي کنه او دریم نمبر شرط پکې نشته ده چې د دینه واحد ناراضي لکه د نشي ویلې چې اسنه المفرد او اسنتان تثنیه اسن المفرد او اسنان تثنیه نو دې ته څه ویل کېږي تثنیه صوری تثنیه چې صورت د تثنیه ده معنی د تثنیه ده خو واحد ناراضي تثنیه معنوي څه ته وایي تثنیه معنوي دي ته وایي چې صرف معنی پکې د تثنیه چې صرف نه صورت ته تثنیه وي او نه واحد راځي او دری کلا او کلتا کلا او کلتا دا کلا او کلتا د دې چې دا اعراب راځي نو دې لپاره شرط دی چې دا به ضمیر طرف ته مضاف وي ضمیر طرف ته به مضاف وي الګه پوه شئ د تثنیه څو قسمونه دي درې کم دي تثنیه حقیقی تثنیه صوری تثنیه معنوي تثنیه حقیقی څه ته وایي چې صورت د تثنیه وي معنی د تثنیه وي او مفرد هم دغه ماده نه موجود وي مفرد هم دغه ماده نه موجود وي دغه ماده نه وس او تثنیه صوری څه ته وایي چې صرف صورت د تثنیه وي او معنی د تثنیه وي خو واحد د دغه وزن نه ناراضي دغه ماده نه ناراضي نو څه دې چې علاقه اسنان دا دوه دي نو دی واحد خو دغه دی کنه واحد ایک دایره واحد دی کنه نو واحد دی ولکه دا دغه وزن نه دغه ماده نه واښوي او د دې مثال اثنان او اثنتان وي او دریم نمبر کلا او کلتا چې دې ته څه لګيږي تثنیه معنوي
چې څه پدې کې معنی د تسنیه وي لفظ د صورت هم د تسنیه نه وي او واحد وي الګه پوه شو به معنی نو دې اعراب دا په حالت رفعی کې په ضمه لفظي دا په واو لفظي او النسبه او جدید باندې پس سره په الف لفظي سره لکه دا جاءني الرجلان كلاهما واثنان پوه شو نه رجلان وذكر دا رجلان کته چې دا په حالت رفعی کې لکه څنګه په حالت رفعی کې دی په اخر او کسره راغله نو وای په دې کې اعراب بالحرکت نه اعراب بالحرف ته بګي اعراب بالحرف ته بګي او دلته غاله طرفي په الف سره راغلی جاءني رجلان واښوي ها او د حالت نسبی مثال رايت رجلين وكليهما واثنين او د حالت نسبی جری مررت برجلين وكليهما واثنين دا خبره یعنی وساتئ چې بنون د تسنیه همیشه لپاره مکسور وي نون د تسنیه همیشه لپاره سوي او نون د جمع زنده همیشه لپاره مفتوح وي دا وګورئ وسو الخامس وبنزم صنف ان يكون الرفع بالالف چې حالت رفعي په سره وي فالف سره وي او والنصب بالجر او نصب په سره وي والنصب والجر حالت نسبه او جريد باندې په سره وي بالياء المفتوح ما قبلها فيا سره خدای یا چې ما قبل مفتوح وي دا یا سره ما قبل مفتوح ټکي لګوي ځکه چې ورستو اسیم کو سادس کې د دې حالت نسبه او جری په یا سره دي او پای کې یا ما قبل مکسور لګ مفتوح دي او فاروق اعظم ودرېږي یخته ما ته ګورم چې لکه پوه شو مې معنی نو د دې تسنیه عدد نسبه او جری ځوانه په یا ما قبل مفتوح سره راځي په یا ما قبل مفتوح نو مفتوح سره یا حالت نسبه او جری په تسنیه کې په یا ما قبل مفتوح سره ويختص بالمثنى او دا خاص په شی د مثنى او تسنیه او شری وکلا او د کلا سره خو کلا سره شرط ده چې مضافا الی مضمرین ضمیر تبع مضافي ضمیر تبع که ضمیر د مضاف نه نو بیا په دې کې هغه صنف الاول چلیږي سبق چلیږي صنف الاول وې دلته کې کلای ذکر کو کلدای ذکر نه کو کلای ذکر کو کلدای ذکر نو موږ وای وروړي د شعر کړه چې زنانه او باس خلک نه کېډیرو مذکر یو ذکر کو نو مؤنث به په خپل راغی ویا شوي او بل واثنان واثنتان او اثنان واثنتان نو دا کلا وکیل د دې څه ویلېږي تسنیه معنوي او اثنان اثنتان څه ویلېږي تسنیه سوري تسنیه سوري ورته ویلېږي تقول لكتب په حالت رفع کې جاءني الرجلان كلاهما دا كلاهما بتاسو ان شاء الله بتوابع کوه دا کلا یوازې نه استعماليږي کلا یوازې نه استعماليږي دا تسنیه د تاکید لپاره راځي د تسنیه تاسو ولته کوه کنه یو تاکید په دوه قسمه ده یو تاکید لفظي دی یو تاکید معنوي دی پروش قلبي دی تاکید لفظي چې په تکرار د لفظ سره وي او تاکید معنوي چې په اتو الفاظ سره وي نفسون عینون كل نفس كل او نفسون عینون اقطعوا ابطعوا ابصعوا هل د ویلي دي کنه نو الګه به کلن ده نو کلن په بای کې دا سویدو چې کله د واحد تسنیه جمع درې ولا پر راځي او ضمیر به بدلیږي راوي تسنیه لپاره کلا راځي جاءني الرجلان كلاهما واثنان هي زما خواته دو سړي راغلل فجمع باندې و اثنان يتفصل رايت الرجلين كليهما واثنين دا حالت نسبی مررت برجلين كليهما واثنين واثنتين الګه پوه شو به معنی بل پس وې ما دا بلوم نه قشان دي نو ها وستاسو لیکل وکیدا ورنن سبق کې منګه درې وسین فونه وې الصنف الرابع الصنف دلته کې وځ درې ریکارډینګ درې هغه نه 38 45 نه شروع شو تقریبا لیکای نو بیا ځان د کوئی الصنف الرابع درینم ده اعراب بالحرف لفظي حقيقي تفصيل حالت رفعی په واو لفظي سره حالت نسبی په الف لفظي سره او حالت جری په یا لفظي سره دا قسم اعراب خاصه د اسماء سته مکبره سره اسماء سته مکبره دي ابون اخون حمون هنون فمون او په ذومالین کې دو د دې قسم اعراب د پاره د دې اسماء سته مکبره د دې قسم اعراب د پاره څلور شرایط دي چې دا اسماء سته با مکبر وي مصغر بنوي که مصغر ونو پدې کې با الصنف الاول والا اعراب جاری کیږي ځکه دا به وګر کې مفرد منصرف جاری مجرای صحیح دویم شرط ده چې دا اسماء سته مکبره با واحد وي تثنیه او جمع بنوي کدا تثنیه وا نو بیا با پدې کې تثنیه والا اعراب جاری کیږي
او که جمع وا نو بیا به کې جمع والا اعراب جاری کیږي دریم شرط دا چې دا اسماء سته مکبره به مضاف وي کدا اسماء سته مکبره مضاف نو بریګه با الصنف الاول اعراب چلیږي سلورم دا اسماء سته مکبره به مضاف وي خو یا د متکلم ته به مضاف نه وي کدا یا د متکلم طرف ته مضاف نو بریګه با الصنف السابع چلیږي د دې مثال په حالت رفع کې جاءني ابوکا د حالت رفع کې جاء رايت اباکا او په حالت جری کې مثال مررت بابيکا بل الصنف الخامس درې اعراب نوم دی اعراب بالحرف لفظي حکمي اعراب بالحرف لفظي حکمي تفصیل حالت رفع په الف لفظي سره حالت نسبی او جری دواړه په یا ما قبل مفتوح سره دا قسم اعراب خاص ته تثنیه او ملحقات د تثنیه سره ملحقات د تثنیه مراد کلا وکلتا او اسنان اسنتان دي د تثنیه درې قسمونه دي تثنیه حقیقی تثنیه سوری تثنیه حکمی تثنیه حقیقی هغه ته وایي چې پای کې درې خبرې موجود وي تثنیه حقیقی کې اولې خبره چې صورت به د تثنیه بریکټ کې بلی کوي د صورت د تثنیه مراد ده چې د دې په اخره کې به الف او نون یا ما قبل مفتوح او نون مکسور راغلي وي ویم خبره د تثنیه حقیقی لپاره اولې خبره خدا شو چې صورت به د تثنیه ویم معنی به د تثنیه معنی د تثنیه مطلب دا دی چې په دوو باندې په دلالت کوي نمبر 3 د دغه ماده نه به مفرد موجود وي د دغه ماده نه به مفرد موجود وي لکه رجلان مسلمان مؤمنان قانتان عابدان سائحان طیبان دا ټول دي دویم نمبر تثنیه سوری دي ته ویل کېږي چې د صورت د تثنیه وي یعنی په اخره کې الف او نون راغلي وي یا او نون راغلي وي معنی هم د تثنیه یعنی په دوه باندې دلالت کوي خو د دقه ماده نه مفرد نه را دي لکه اثنان او اثنتان دریم تثنیه معنوي دي ته ویل کېږي چې پای کې صرف معنا د تثنیه وي نه پکې صورت د تثنیه وي او نه پکې د دغه مفرد د دغه ماده نه مفرد موجود وي لکه کلا او کلتا د کلا او کلتا د دې قسم اعراب د پر شرط لري چې دا به مضاف وي د دې مثال په حالت رفع کې جاءني رجلان كلاهما واثنان او د حالت نسبی مثال رايت رجلين وكليهما واثنين او د دې حالت جری مثال مررت برجلين وكليهما واثنين واښو په معنی اوس په قران مجید کې ماته تسنیه وخی چې استعمال شوی دي وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لاحدهما رجلين فكم حالت کړي وایا حالت جری کې حالت جری کې وضرب لهم مثل الرجلين نو دا مسله مضاف ده او رجلين څه شو مضاف الیه نه پاله جری کې بق وایا تسنیه د څه په کې کنه تاسو په قران مجید کې تسنیه او ملحقات تسنیه به وګورئ چې په کوم ځای کې استعمال شوی دی یو شل ټکی بولی کې د خیر سره صحیح ده و بلی گئی